من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تیرہ جمعہ دا امانت متعلق بیان میں کڑے ہوئے ویسا کہ مسلمان باندے اللہ و ذمہ داری چولے دا غیتا امانت ہوئی او کاغا ذمہ داری پورا نکڑا غیتا خیانت ہوئی. دا امانت دا ډیره غټه ذمہ داری ده. څنګه چې مونږ په مونږ یو ذمہ داری ده کوبا، روزه یو ذمہ داری ده کوبا، حج یو ذمہ داری ده کوبا، دغه رنګه امانت هم زمونږ په دې ټولو دینی کارونو کې او د انسان چې څومره تکلیفي حالات دي پاغه کې د الله د طرف نه یو ذمہ داری ده چې به مونږ خامخا پوره کوو. اغا ذمہ داری که چا پورا نکڑا غتا خائن ویلے کے گی. زمانونو من خلق امانت ما تیرہ جمعہ ویلو صرف دیتا ویو چا سر پیسے کے دے وی دا امانت دے او کاغا پاغا پیسوں کے سروانیو کنو وی دا خیانت دے. دا خو دیر پھٹینے خبر دا، امانت دیر لوی خبر دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. وی امام دا قوم دا منز ذمہ دار دے، دا قوم دا منز دا ذمہ دارے تعلق دا امام سر دے. گورا پدم یو ذمہ داری رالا امامانو تام ویم خکلی منز بکوے او پسونت تیم با منز کوے او مستحباتو باندے عمل کوے، قومی جلسے دا برابر کوے. ولی کم امام چی منز زر زر کئی قومہ پریدی جلسہ پریدی خدا مقتدی منز برباد شو، مقتدی منزم خراب شو او دا مقتدی منزم خراب شو. سلور رکعت منز چی خکولی که خو یو 2 منٹ 3 منٹ زیاد پا پیو لگی کنا نو تا خدای لہ 2-3 منٹ ٹیم زیاد نشی ورکول. مقتدیان پوئے کا دا امام دا ذمہ داری دا چی منز بتاو خایا. ماسخوتان ما خام مقتدیان کے نو دا پیغمبر مبارک منظور تو خایا. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا رسول اللہ مبارک رکو جلسہ قومہ سجدہ دا بطول قریبا من الصوات تقریبا برابر ہو. مونگ سجدہ سمرہ کہو دا دوارو سجدوں میں اس کے ناس سمرہ کہو نکو. مونگ دا سجدو نا چے پاسو ملانا نیغو منزو نشو نیغزو بیاس دوے میں سجدے لا منز غٹ نقصان دا پکے پیدا شو، غٹ نقصان. او چے بیا دا سجدے نا پاسو نو ملانا نیغو قوم کے بس با نیغ پاسو ملانا نیغو ڈس چے بیا سجدے لزو. خدای بندہ خوی نیم منٹم پیدا لگی ولی منز برباد ہے. نوزان لہر سڑی باندیم ذمہ داری دا کلی منز او امامم زامنون دا دے دیر معنی منگو طالبان ہوتا وہ صرف ستاسو دا پوئی دا پارا دے زامن دے ذمہ دار دے چی دے بخکلی منز کئی کدا دا منز تباشو دا قومون ببرباد شی. اول مؤذن مؤتمنون رسول اللہ مبارک فرمائی مؤذن چی دے اغا امانتگر دے. اغا سڑی مؤذن مقرر کے چی پاغا دا استاذ دا عالم و دا قوم اعتمادی
چې وخت پیژنې اسنه د وخت نه مخکې بانګونه شروع نه کړي د سار پېشمني سره بعضې دوستان بانګونه وایي د لرې ځای نه یو بانګ راځي تقریبا 15 منټه مخکې بانګ وایي او چې بانګ شروع کړي نور ورپسې شروع کړي بیا خو څوک دې ته نه ګوري زموږ اصل مؤذنین دا کوشش کوي چې د ټول نه مخکې د بانګ ووایم بس چې ما پسې خلک شروع شو زه بانګ ووایم ظالمه دوزخ ګټي زیاتې کې ظلم کې ولې د وخت نه مخکې بانګ وې زموږ د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک او مذهب دا دی چې د وخت نه مخکې بانګ دی اوی بانګ خاصه سنت دی سنت مؤکده لیکن بیا په خپل وخت کې اعاده واجب ده دوباره به په خپل وخت کې خامخا کې کدی ونه کې ګناهګار شوی وخت نه مخکې بانګ وې او بیا په بانګ کې الفاظ هم ټیک نه وای څومره مؤذنین چې زما आवाज اوري کدلته ناستي کبار اوري هغه مهرباني وکړي یو عالم ته یو قاری تجوید والا ته کېنه بانګ وته واوروي چې دا بانګ ټیک ویم که غلط ویم ډېر بانګ په الفاظو صحیح نه پوهېږي څوک وایي الله اکبر دې الف له زور ورکړي معنا غلطه شوه د دې خدا معنا چې آیا الله لوی دی که نه الله اکبر خو ستا د خدای په لویه کې شک راغی خدای لوی دی که نه الله اکبر الله ډېر لوی دی الله اکبر دا تپوس ته کې آیا خدای لوی دی او که خدای لوی نه دی اوس معنا څونه غلطه شوه څوک یې الله اکبر بې له زور ورکړي غلط شو څوک یې حی علی الصلاة اهو حی علی الصلاة نه دی الف نه دی حمزه نه ده حی علی الصلاة حی علی الصلاة سواد هغه هم زده که او یو پکې لا سار بانګ وو نو سار بانګ په دې باندې الصلاة خیر من النوم په دې आवाज کوي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة خدایا پاکا مې دا اعلان بو کې आवाज بو کې چې د تیر وته ما اړو غږی مونږ کې چې د تیر وته ما نو بانګ صحیح ویل پکار دي کم چې مؤذنین دي د بانګ ډېر لوی ثواب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من اذن 7 سنین محتسبا چې اوه کاله بانګونه وي او د خدای د رضا دپاره وي نیغ په نیغه جنت اذان خو ته دنیا راغواړې مانځله چې څوک ستا په اذان مانځله رالل د هغوی ثواب به نه کمیږي او ستا به ثواب به وشي نو زمونږ چې کوم پوه خلک دي بانګ نه وایي یو ته ته بانګ ووایه ته بانګ ووایه نیک بختور مخکې چې ووایه بانګ او جمعات کې چې کوم مؤذن مقرر شي بیا دغه د قوم او د امام په مشوره هغه مؤذن دی بانګ وایي خو خشته بانګ ښکلې چې زده شي والمؤذن مؤتمن او په ټیم بانګ وایي خو ښکلې مزیدار اعلی او بانګ یو خوا بل خوا ګوري نه صرف حی علی الصلاة و حی علی الفلاح کې ښي طرف ته او ګس طرف ته ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته فرمایي اللهم ارشد الائمه واغفر للمؤذنین وی خدای امامانو ته نیغه لاره وښیه دعا ورته کوي چې کوم امام دی د مانځه ولې ځکه د مانځه سره ټول شاته چې څومره خلک دي هغوی نیت تړلی د سره ټول بربادېږي خدای دې په نیغه کې چې وروستو صفونه هم په نیغه دې په هدایت کې چې وروستو صفونه هم په هدایت وي او بیا سوی اللهم اغفر للمؤذنین خدای بانګیان وبخې پیغمبر مبارک دعا ورته کوي نو زموږ طالبان سوال کوي چې بخښنه خو هله غواړي ولا چې ګناه کړي نو اللهم اغفر للمؤذنین ولې پیغمبر مبارک فرمایي چې ته وبخې داسې دی ورته وایي چې خدای ثواب ولا زیات کړي داسې دی وایي چې یا الله تا آواز ولا ښه کړي داسې دی وایي چې خدای پټې مې راولې نه دا اللهم اغفر ولې وایي چې خدای بانګیان وبخې وایي دوی اکثر بانګونه غلط وایي دوی اکثر بانګ د مخ د وخت نه مخکې وروسته وایي او صاحب د مرقات مولا علی قاری لیکلی دي وایي د بخښنې سوال ولا ځکه کوي چې دی اکثر حی علی الفلاح کې لارو ته ګوري ښځو ته ګوري وایي شیشې اغېستې اللهم اغفر نو ته خدای پیغمبر مبارک فرمایي الله ته وبخې ګوره بخښنه خو هله کوي سړي ګناه وکړي که نه اللهم اغفر للمؤذنین خدای مؤذنین وبخې خیر زمونږ بیا ښکلې خبره وکړو مونږ وایو انسان نه خامخا په ژوند کې ګناه کېږي نو دا ډېر نیک سړی دی ښه سړی دی چې خلک مانځله رابلي نو پیغمبر وله د بخښنې سوال کوي چې خدای ته وبخې
گناهونه خو کېږي او طالبان زمونږ وایي مغفرت چې مصادف د محل مغفورت سره یې رفع درجاتو راځي معنا به تاسو پرې نه پوهېږئ خو دونه به ووایم چې خدای دې وبخي که ګناه یې وي که نه مرتبه وله اوچته کړي مونږ به یې ښکلې معنا وکړو دا مې ځکه وایي چې په دې دمشق کې یو جامع مسجد کې یو مؤذن به بانګ وی نو زمونږ د فقهاو لیکلی دي چې مؤذن بره په مناره کې بانګ وی یا بره په کوټه کې نو د حی علی الصلاة او حی علی الفلاح دپاره دې په هغه کوټګۍ کې ګرځېدی شي دې د دیوال خواله لاړ شي او هغه سوړه کې په هغه روشندان کې حی علی الصلاة ووایي بیا د دې بل روشندان خواله راشي او حی علی الفلاح خوله داسې مخامخ کې کورونو ته او پردو ته نه ګوري خو اواز وکړي چې بارې خلک واوري نو د به بانګ وی او بوډا سړی و سپین ږیری نو د دې جومات نه ګس طرف ته د منارې لاندې د یو یهودي کورو نو چې دی وی حی علی الفلاح داسې سر یې بار که نو دغه او داسې په یهودي کور کې یو جنۍ و په هغې یې نظر ولګېد چې نظر یې ولګېده بس بانګ له ډز ورکړه زر یې خلاص کړ او په کړکۍ کې اوس هغې ته یې شیش ور برابر کړ هغې ته ګور هغې پې نظر شو او چې ای بانګي بابا ته څه کوې ای پردو کورونو ته ګورې شرمېږي م نه بابا ورته څه وایي بانګي ویره ډېره زیاته مې خوښه شوې مې لیدې نو در باندې مین شوم ډېره مې خوښه شو ما سره واده وکړه اوس دومره دی د خپل عشق په مخه غشتې لري چې دا خبره کوټې منارې نه چغې وی خو ټول کلی اوري خو بیخ دې وځه ما سره واده وکړه او دې رخصه بوډا سړی تا سره واده وکړه ما ته وګوره د نوسۍ په ځای د کړوسۍ په ځای او ما سره واده وکړه خیر دی که نه دی ورته اوس وایي خیر دی که نه په شریعت کې څه منع خو نه دی چې ما ورته رضا یو نو څه دی چې ته څه غواړې زه دله مهر هم در کوم کور هر څه در کومه خو بس ډېر زیاته مې خوښه شوې او ما سره به واده وکړي اجنې تنګه کړه اجنې ورته وایي چې زه اسم نه غواړم ما سره پیسې ډېرې دي ما هر څه ډېر دي یاره چې ته بار بار وایې مهر غواړې پیسې غواړې کور غواړې نه هغه جنې ورته یو شی غواړم که دا کې زه خو یهودن یم او ته خو مسلمان یې نو دی ورته وایي چې د مسلمان خو د یهودنې سره نکاح کېږي اهلي کتابو سره اوس د مسلمان سړي سره د یهودنې نکاح خو جایز ده او ته څه وایي وایي ټیک ده که ستاسو په دین کې ستاسو موږ سره نکاح کېږي خو زما ضمیر دا برداشت نشي کولی چې تا سره نکاح وکړم زه چې نکاح کوم یهودي سره به کوم زما ضمیر دا غواړي نه کوم در سره نکاح یا ښځې به دا خو څه خبره نه ده نکاح را سره وکړو چې څه مهر پیسې دولت در کوم اجنې ورته وایي بس یو شرط دی وایي څه وایي دا مسلماني او ایمان به دې پرېږدې او یهودي کېږې به راځه که یهودي کېږي زه راځه بروسه په الله که ده او یو که د اتیو یو که د شپېتو یو که زه د کمو باندې خو زه راځه دا سودا نن کوو یهودي شه راځه بس زه د خپل ربي له بوځم مولا ته هغوی ربي وایي اوس به نکاح وتړو زه د بېګانه دی ښځی ښځې ده خو ما بلا منځونه روجې حجونه ذکرونه او دا دنیا بانګونه مې ویلې دي دا به څه کېږي دا چېرته کېږي وی بس بیا ځان لړه مستړی کوه په قلار کښېنه وی بل شرط وی بل نام دغه یو شرط دی بس دی خو مجبوره وړی بهللی بس هغه ځای نه اواز ورکو وی بس ځان تیاروه دا یې درلم ایمان مې پرېښو یهودي شوم خو چې سنګ را روان شو په هغه پوړو کې خپه وښوې د سردلان دی را پرېوت دا سټې ولګېدو مردار شو مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي ځکه که نه چې ډېر کله ته د یو مسلمان او د جنت په منځ کې به یو لیش فاصله او دی به هغه جنت ته پاتې شي او دوزخ ته به لاړه شي د خو دغه مرګ مقرر و خامخا به مړ کېده دا خپه به خامخا دا تقدیري فیصله وه دا ټیم د مرګ مقرر و لازما به راته خو که چېرته هغې ښځې ته په بانک کې نه وې کتلې په حی علی الفلاح کې او ښځه یهودي شوې نه وې نو کم خوا به ته بانک نه پس مرګ جنت دی بانگ نه پس مرگ او جنت زی لار یهودی شو جنت پا دے دوزخ تا لار
بهر کې دا خبره خو ما پکې مینس کې بل رااله خو بنیاد د خبره دا چې والمؤذن مؤتمن نو امانت دا د مؤذن امین د امانتګر دی بس صحیح بانګ وي غلط بنوي دی با आवाज اوچتو باسي دی با आवाज کولې وباسي او دی با بانګ زدکی او پټیم به وي د مخ ټیم نه مخ کې رستو با بالکل دی بانګ نه او د ما خام چې د مخ کې د ټیم نه وي نو خلکو کې دي زنانه روجي وي هغه روجي ماته کې جزا ټیم داخل دی نو ټول تباہ برباد کړي هر شي کې امانت دا څه امام امین امانتگر مؤذن امانتگر دکاندار ما تیرا جمعہ در تویر امانتگر برابر شی بور کے غلط بنور کے کم بنور کے پت تلکی تلکیم خلق وانے کئی ہاں تلکی کم بنور کے فقوا خو بارغ ڈنڈی تلو اگئی سرق بے چل ولکو زیادتا کم اس خواہ کا شی ختم شو اس خنور تلے پا گیرہ ہوا تلے اگا فوڈ انسپیکٹر راگے نا اگا هغه د یو سړي ته لکه ته نو چې یو خوا به شی واچو درون به او چې بل خوا به واچو سپک په لکه دا څنګه چل وایي دغه تله ده نو وی نه اخر یو خوا شي درون او بل خوا سپک دا څه مسله ده وی صاحب دغه تله ده او دغه کاڼي نور پې نه پوهېږم یو حاجي صاحب په لاره روان برګ رومالې والې هلکه جیانو بد موږ نه وایه جیان خو ډېر ښه خلک موږ خپله ما جیان هسې یو خبره راله هغه نیغ راغی وی انسپکټر صاحب ولې وی وختي راسې د سره په باسم دا تله د یو خوا شي درون خی بل خوا سپک خی او دې مل نه وی او زم پې نه پوهېږم چې دا څه چل دی په دې کې تله همدغه تله ده چابړي همغه یو عمره دي دا چابړي چې څومره دي ما وتله دا بل همغه عمره دي او پارسنګ خی پړي همغه دي هغه وی انسپکټر صاحب په دې باندې زه پوه کړم وی څنګه وی دا ډنډه یو ګوته یو خوا اوږده ده او بل خوا لنډه ده دې چې اخلي په دې یو طرف علي او چې ورکوي په دې بل طرف ورکوي ګوره دې ته کمال وایي وی حاجي صاحب تا ته څه پته لګي بې موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې دي موږ هم ډېر عمر دا لوبې کړې نو موږ به غریب دکاندار راونیو چې نه د تله کې لوبه ده کله به مې لکه دکاندار دې ډنډې ته موټې اړامایي پخوا کله به مې زه ډز ورکوي غنم تلی او اوچتی یې نه او ډز ورکوي دا خو مړه د 500 روپو غلا ده دا د 10 روپو غلا ده دا د 100 روپو غلا ده ورشه چې په غلا پیښې د تیلو پمپ لا ورشه او د ګیس پمپ لا ورشه چې پته راته ولګي چې غلا دی ته وایي هلته به څوک حساب کوي ټیک ته نیکان هم څه د ټول نه یادو صالحان هم پکې شته نیکان هم پکې شته ټول یو شان نه دي ټول مولیان یو شان نه دي ټول خلق یو شان نه دي ټول انسانان یو شان نه دي پښتانوي ځنګل کې هر قسمه میلاویږي ټول یو شان نه دي ډېر صالحان دیندار هم ته په ډېرو پمپونو کې خشته خشته جوماتونو خلک جوړ کړي دي مزېدار مزېدار منځونه په لکونو کروڑونو روپۍ په یو جومات لګولي دي په کروڑونو روپۍ په دې پېښور نه مونږ کله پېښور ته ځو د کوړي لاره کې یو جومات ته جوړ کړی یو پمپ کې چې څه ناشنا پیسې پې لګولي نو ټول یو شان نه دي خو لیکن داسې پمپونه شته چې ته ورته وایې ماله د بوتل کې یو 2 لیټره راکړه نه درکوي د هغه لیټر سپک دی بوتل کې خو یې پته لګي چې دا را دونه کم دي او پخوا به پکې ګډې هم کولې او ګیس والا چې ګیس چې دا عجیب پریشر دا صبر وکړه دا ګیرونه علي لومبې به درته کم پریشر بیا د هغې نه زیات بیا د هغې نه چې اخره کې 200 پاتې شي نو هغې ته به هغه شی تیز شي نو ټول هوا درته په ټینکۍ کې درچي زمارونو دا ټوله مرداره ده قسم په خدای چې پردي مال دې په ناجایزه و حرامه ده حرامه ده حرامه ده که افسر ډیوټي نه کوي افسر د 8 غنټې مثلا ډیوټي د 8 غنټې د په سرکار خرڅې دي په دې 8 غنټو کې د خپل بال بچکار نشي کولی په دې 8 غنټو کې دته چې سرکاري تور کوم شی الاؤډ دي چې د په کې پیاله چیس کی دی او پکې منس کوي یا مثلا د ډوډۍ ټیم دی ورته باس جاتی او پکې د قصې نه کوي چې د موبایل لاوالې هلته کې ورته سړی ولاړ دی د ما کار وکړو دی په موبایل کله یو سره خبرې کوي کله بل سره او ورته نیک ولاړ دی ډاکټر دی په هسپتال کې هغه هم امین دی په هغه هم اعتماد شوی دی اب هم 2 نمبر دارو نه لیکي اب د کمپنو سره ملاو نه چې ضرورت نه د دارو ته لیکي او د ایکس رے ضرورت نه ولیکي او د بیټرۍ ضرورت نه ولیکي او د الټراساوند ضرورت نه ولیکي قسم په خدای په ګناه د پیسې راغونډې کړې
یو زنانه خو راغله او وی مولوي صاحب زه بیمار یم او صدا به څه کېږي بس ما ولې وی یو غوا مې وه ساتلې مې وه یو غوا خاوند مې مړ دی ماشومان بچي مې دي غوا به ما سر وله کله به مې بوتله کله د ماشومانو باندې مې ګیا راوړه او ناجوړه شومه مې خرڅه کړه وی چې لاړم ټولې پیسې ډاکټر په یو ځل واخېستې وانم خلاص شوم زه څه وکړم زما د قسمې ما ته پته ده په دې هسپتالونو کې په واډونو کې داسې مریضان هم پراتی چې ډاکټر ورته دارو لیکي د هغې غریب وس نه کوي چې دا دارو په پیسو راوالي او ته بنګلې جوړی ته فیسونه ډبل اخلې او بنګلې جوړی ته زامنو له 5 بنګلې جوړی ته لوڼو له 10 بنګلې جوړی ته په حیات آباد او په اسلام آباد کې پلازې جوړی دلته غریب دې غرق او تباه کړ دا خدای نه دا خیانت دی د مارونو ګورئ فیس دې ورکړه پوره به دې ګوري برابر به دې ګوري الټراساؤنډ ضرورت نه ضرورت یې ولیکه هم دا به نه کوې چې الټراساؤنډ والا سره دلته کې ځان میلاو کړی دی چې سل ستا او سل دما دا به هم نه کوې لیبارټرۍ والا سره ځان میلاو کړی مریض درته رالیږم 200 بالې سل ستا او نیمې ستا او نیمې زما ګناه ده قسم په خدای ګناه ده مرداره ده قسم په خدای مرداره ده او غریبانان راځي کونډې راځي یتیم راځي مسکین راځي اسپتال ته د هغې وس نه کېږي او ته ترې بلا پیسې ووهې نو ظالمه نه خدای نه یېرېږي ظلم ولې کې د خدای نه یېرېږي جج هم ذمہ دار دی غلطه فیصله به نه کوي چې تا ته پته ده چې دا په حق او دا په ناجایزه ده صحیح فیصله به کوې نه انصاف فیصله به کوې غلطه به نه کوې او چې غصې فیصله به نه کوې پیغمبر مبارک فرمایي وایي چې قاضي او جج کله هم غصې فیصله به نه کوي او چې د دواړو خبرې نه اورېدلې فیصله به نه کوي وکیل باندې هم ذمہ داري ده چې تا وله پیسې ورکړې په وکیلانو باندې پوره ذمہ داري ده چې درته پته ده چې دا کیس غلط دی دې بنالي دا کیس صحیح دی زبانه درته پته ده چې دې کې خو دروغ دی ماله خدای به رزق درکوي او هغه وکیل چې هغه د کونډې خدمت وکړي هغه وکیل چې د یتیمانانو نه چا ځمکه نیولې ده او دې وله کیس لړو کړي هغه وکیل چې هغه د مظلوم کیس لړو کړي وادلي پیسې خو ډاکټر هم فیصلي وکیل هم علي ټوله اخلي دا به جنت ته ځي هغه جج چې د انصاف فیصله وکړي او خان او غریب ته ونه ګورو د انصاف قسم په خدای جنت ته به ځي هغه ډاکټر چې هغه د مریض ته داسې وګوري لکه د خپل خور او د خپل بچي جنت ته به ځي دا ذمہ داري ده پرچا او چې دا مال په حرام واغېسته کم خوا به ځې قیامت پر ورځ به د دې خلقو څه حالي د دې خلقو رسول الله مبارک فرمایي چې اوښ کې خیانت کړی دی اوښ به یې په اوږی او د قیامت میدان ته به وړي دا اوښ به یې ورته په شا کړي او چې غوی کې خیانت کړی غوی به یې په اوږی او چې ګډ او چیلې کې خیانت کړی ګډ به یې په اوږی مې به کوي او چې ټوکړې یې چا نه پټې کړي دي خیانت کړی دی ابه جنډې په شان رپېږي خلکو دا خیانتګر دی او بیا به څه وي الله به دې راوړه شابه څومره مال دی د خلکو نه په دوکه والې دی راوړه څومره مال دی خلکو نه په دوکه والې دی شابه راوړه الله ما سره څه دي راوړه خلکو نه دی والې دي نشته ما دنیا ته ولېږه چې درته راوړم دنیا دې سر خوړلی دی دنیا کم ده ما نه خو ټول دنیا کې پاتې دی که نه الله ومېږه چې ټول درته راوړم وایي دنیا نه نو دلته به اوس ته خامخا به یې راوړې وایي الله کم دی نه یې راوړم وایي زه راته ځای ښه یم ورشه راوړه چې څومره د پردي خیانتونه کړي دي راوړه ځای راته زه ښه یم فرشتو ته وایي ورشه دې بوځئ چې هغه مالونه راوالي نو فرشتې به یې ونیسي دوزخ ته به یې وغورځوي نو یو کنده ده په دوزخ کې ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة حطمته ورغرده هاوية أغرده دي ورغرده نو زیبا پکې سوځي نو زیبا نو چې کندې ته ورسېږي هلته به وله الله رده دا مال ورکي واله دا مال دسته د خدای پاک په چا دوزخ کې به لړمانان وي خوا به نه سوځي
دوزخ کې یو لړم به د قچر عمرې الله دې مساعدي دوزخ کې به انسانان هم ګرځي سپارش دپاره ابه نه سوځي زقوم بوټي به ابه نه سوځي ابراهیم علیه السلام یې اور ته واچو نه سوځېد دا مال به ورته خدای را مخامخ کې ږدي به هغه ټول مال راوالي او سوځېږي به په دې اور کې را په اوږه به یې ګیلاس کې به یې ونیسي او بره به را روان شي راخېږي به راخېږي به راخېږي به راخېږي به چې سر ته راوخېږي عمال به ترې خوشي شي بیا به ترې لاندې پرېوځي فرشته به وله ښه مضبوط غزارونه ورکړي خوار شي ورشه به عمال دې راواله الله غواړي شه به دی به وایي چې زه کم ځای نه وی بیا واپسې ځه بیا به هغې دیکه ورکړي ورلړه به یې کړي بیا به هغه مال ورته خدای را متشکل کړي په شکل دی به بیا راوایي لاسونو کې به ونیسي اور کې به سوځي اوبه به ترې بیږي وینې به ترې بیږي چغې به وباسي بیا به ورو سر له راشي را به شي 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 چې سر له اوسینګ بره راخېږي چې دا اوس الله له ورکومه لاس نه به بیا خطا شي لاندې به وغورځېږي فرشتې به بیا وله لته ورکړي دیکه به ورکړي په کروړو به یې ښه مضبوطه وي او د اور په کروړو به یې وایي زه ورک شه شا به هغه مال دې راواله دی به بیا ورپسې خطا شي دغه د دوزخ جون خو چې یو څو ځله دا کار وشي نو بیا به فرشتې ورله دیکه ورکړي او په هغه هاویه او په هغه اور په هغه کنده کې به یې ور واچوي خوار شي دې مال لري دنیا د بچو دپاره دا ځای خوښ کړی د دنیا د هغه لږ وخت دپاره دی دا ځای خوښ کړی د بچو دپاره او د ښځې دپاره د مال په حرامه ګټه دا ځای دې خوښ کړی یا پکې اوس به دې نه بار بنوځي د مالونو ډېره ګرانه ده ګوره ډېره ګرانه ده اسانه خبره نه ده حضرت مدعم رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی او یو جهاد لتلی او د جهاد نه واپس راتلل او د پیغمبر مبارک خدمت کوي قسم په خدای د رسول الله مبارک خدمت ځان له فخر دی فخر او د رسول الله مبارک دا ساروی نه کیجاوه کوزوله کیجاوه دا هغه خدمت کوي او یو غش راغی پته نه ولګېده چې چا راوویشته او دا مدعم پې په دا سر ولګېده او لاړ غریب مړ شو په غشي ولګېد چې د دشمن راوویشته خو سړی نه دی معلوم چې د کوم ځای نه غش راغی او دی پې ولګېده او پرېوته مړ شو صحابه وی هنیئا له الجنه جنت ولا مبارک جنت زید جنت ولا مبارک شاه ولی ځکه جهادي سفر کې چې د کور نه اوته او ترسو واپس نه راغلی او مړ شو نو شهادت اجر به خدای پاک درکړي او بیا د پیغمبر مبارک خدمت او د کافرو مقابله کې جنگ او د حضور پاک خدمت جنت ولا مبارکی رسول الله مبارک فرمایي ولنا 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 داسې دغه نه وي انداز نه وي جنت به مبارک شي وی قسم په خدای چې کوم صادرې اوس په دې جهاد کې د غنیمت نه اوچت کړی دی د تقسیم نه مخکې ما ته ښکاري هغه پې د جهنم په اور کې بلیږي جهنم په اور کې صحابه منډې کړې وګورو چې څه چل شوی دی چې سامان یې ولټ او صادر پکې راووته اوس هغې غریب به په دې خیال اوچت کړی چې زه خو زم مجاهد یم ما هم جهاد وکړه زما به هم پکې حصه هغه به په دې خیال اوچت کړي چې دا یو صادر دی او څه معمولي غوندې شی دی یخني به کېږي مجاهد یم او د پیغمبر مبارک خدمت کوم لیکن تقسیم نه دی شوی ته څنګه اوچتی تقسیم نه دی شوی څنګه اوچتی رسول الله مبارک قسم خوري والذي نفسي بيده زما د پاک ذات قسم چې زما ساده چا په اختیار کې ده ما ته ښکاري دی په دوزخ کې هغه صادر پې د اور نه تاویږي بلیږي 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 زر یو صحابي منډه کړې او دوه تسمې یې راوړې تسمه سیده چابک پټینې غوندې دا شیراکون دا مې چې ما خو د تقسیم نه مخکې اخیستی ما خو پټینې شی دی بل زر دوه راوړل ما خو چې دا پټینې شی دی لکه خلک معمولي غوندې شی راوالي په هغې پروا نه ساتي رسول الله مبارک وفرمیل شراکم من نار او شراکان من نار که چېرته دا د نور وړي تا باندې به هم دا په اور کې بلېده دا تسمه دې خلک وایي حرام مال صدقې کوي لا صدقة من غلول لا صدقة من غلول لا تقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من غلول حرام مال کی صدقه سر نه کی او چې د پتر چې مال حرام دی او صدقه کې او د ثواب نیت پې کې علما وی کافر شوی په کم طرف مونږ خلق روان یو
هر سړی وي د بل جیب وها بس د بل پټي نیسا پوله وها د شپې اوبه خور پردی اوبه وها بوساړې ته په شپې لاړ شو څادر ورته کېده او پردي بوس خپل څاروي له راوړه او د شپې وځه پردی شوتل ریبه هاي 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 دنیا د دا وخت په تیر کو اخرت سره بسکه الله سره بسکه قیامت پر ورځ بسکه بیا به الله له څه جواب ورکړي حضرت علی کرم الله وجهه لور ده لور خپله لور او د اختر ورځ ده د اختر ورځ نو خامخا دا جنکه دا ماشومان امیلونه چې بنګړي چې د اختر نه مخکې ځان له راوړي ورته خوشحاله د حضرت علی رضی الله عنه د لور اسم نو اسم نو څه چلی وکړه د بیت المال چې کوم سکرټ او یو امیل چا راوړو بیت المال له قیمتي د ملغلرو امیل چا راوړو بیت المال ته مسلمانانو ته وقف کړی بیت المال کې پروت دی ماشوم یې هغه لیدلی د بیت المال هغه سکرټري ته څه وایي وی دا امیل که دی یو 3 ورځو له ماله په سوال راکړه د بیت المال چې زه په اختر تیر کم بیا به یې دله درکړم 3 ورځو لپاره زه به حفاظت کوم خو د ټولو ماشومانو امیلونه چولی دي بنګړي منګړي او د زنانو چې کوم دا اختر سیزونه یې چولی زما اسم نشته اسم هم نشته نو که تا مې ربانې وکړه او یو 3 ورځو له دې راکړه زه به په اختر خوشحالي تېره کړمه بیا به درته واپس کړمه د بیت المال سکرټري وي دا خو د امیر المؤمنین د حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر مبارک د خلیفه لور ده پلار خو یې بلا جهادونه کړي دي د پلار حق دی د بیت المال نو زه ورېږه اوس خیراتي خو یې نه غواړي 3 ورځو له پس سوال غواړي چې دلته الماری کې پروت دی نو دې پسې نه دی پروت دی که نه 3 ورځې پس به یې راکړي وله یې ورکړه حضرت علی رضی الله عنه چې څنګه کور ته راغی ماشوم یې ته وکتل امیل ته وکتل پوه شو او دا خو امیل دا کم ځای نه وایي بچې دا د کم ځای نه وایي دا مې د بیت المال د سکرټري نه غوښتی و الله مو به خلک تعاون کوئ ښه ګورې مونږ بار چندې نه غواړو او کار مو درولی دی کار مو درولی دی ډېرې زیاتې پیسې لګي په کار که نه ډېرې پیسې لګي نو لږې مهرباني وکړئ پوټې او ستاسو الحمدلله دا چنده راغونډه شي نو کار پکې وکړو مونږ خو بار نه څوک لیږو نه غواړو او نه چاته وایو چې ګنې مونږ له راولېږئ بس دا د خدای کور دی د الله مدرسه او د الله کور دی انشاءالله نه زما دی نه ستاسو دی چا چې بخلی دی د هغې مستند د رب العالمین دی او مدرسه او جماعت دی که خیر انشاءالله اوس هم تاسو ګورئ پکې پوړونه پراته دي خلک به پکې منځ کوي بره به هم پې کوي تاسو ته ما ویلي دي نو زړه د اخلاص نه لږ تعاون کوئ ښه څادر کې زړه د اخلاص ته خدای مو به ښه تعاون کوئ بهر کې خبره مې دې پورې کوله زمانو ښه هغه امیل ته چې وکتل خو پوه شو بچې دا کم دی وایي دا خو بابا د دې ټولو جنکو زما د دې ګاونډ د دې محلې د دې لارې کوڅې د ټولو ماشومانو امیلونه بنګړیو زمانو بیت المال مشر ته مې وایي چې یو 3 ورځو له یې راکړه زه په اختر خوشحالي وکړم بیا به درکړم ورشه اواز کوي د بیت المال سکرټري ته ورشه راونه ورشه راوړه هغه یې راوسته وایي دا امیل دې ولې ورکاو وی امیر المؤمنین دا خو ما خیراتی نه دی ورکړی دا خو ما صرف یو 3 ورځو له ورکړی ماشومه ده ستا لور ده او ټولو ماشومانو شته دینو او دې وغوښته معده د حالي صاحب لوی خدمت د حکومت کوي او د دې بیت المال لوی خدمت کوي نو خیر دی که یو 3 ورځې دپاره دې ماشومې له د امیل ورکړم دا په اخترو کې بیا به یې راکړي دومره یې ورته غوسه وکړه تاکې اهلیت نشته چې ته د بیت المال حفاظت وکړې تا ته چا د اختیار درکړه چې د مال الله امیل ورکړې او قسم مې دی د الله په ذاتي که د 3 ورځو دا ټکې پکې نه وې دا 3 ورځو ټکې 3 ورځې نو بیا به ما د خپلې لور له هغه سزا ورکوله چې څوک غل او غلې له کوم سزا ورکوي او طالب مې هغه سزا درکوله چې څوک غل یو شی د بیت المال ورکوي هغه سزا مې ورکوله خو زما لور غله نه ده ځکه 3 ورځو له په سوال غوښتی دی او تا هم 3 ورځو له په سوال ورکړی دی ګنې که دا ټکې پکې نه وي تا به لي چې نه مې سره څه چل کوم او زما د لور سره ما څه چل کوم بچې راکړه امیل
امیل اعتصار وختي وسته بیت المال سیکرټري له ورکړه ورشه د بیت المال کې کېره د بیت المال د امیل نه به زما لور فایده نه اخلي دا د ټولو مسلمانانو شریک شي دې ته انصاف وایي دې ته امانت وایي دې ته دیانت وایي ورشه اوس وګوره که نه خپلو بادشاهانو ته او دې مشرانو ته دی توبه وباسه بس هر یو په یو الزام لګي تا غلا کړې ده بل په بل الزام لګي تا غلا وکړه یو ته وي خزانه دی والا بل ته وي خزانه دی والا یو خوا تختی بل خوا تختی یو باندې د نیب یو خوا کیسو په بل دی کیسونه زما قسم په خدای چې ترسو د انسان په زړه کې د قیامت دروازې د خدای یره او د الله او د رسول احکامات نی راغلي او دا سیستم ټیک شو زما په دې مخ لاړ وي سیسٹم پا دینا ٹکی علا بس سیسٹم ٹکی کی جڑکے ایرہ رالا دا بادشاہ رالا و دا گدام رالا دا مولا رالا و دا مقتدیم رالا دا مولا پزلکیم دا خدا یرنی قصہ خراب دا دا مقتدی پزلکیم کہ دا خدا یرنی قصہ خراب دا دا پلار پزلکیم کہ دا خدا یرنی قصہ خراب دا دا افسر پڑھلکی جنی قصہ خراب دا او کہ دا چپلاسی پزلکی نی دا خدا یر دام خراب دا امانت او دیانت داری دا ډېر قیمتي شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو پر اسرائیلو کې یو سړی په بلې ځمکه خرڅ کړی دې ته ایمانداري وایي غونډه ځمکه یې خرڅ کړه چې په چا خرڅ کړه چې هغه ځمکه برابروله کنلې منګې پکې راووت ټول د سرو زرو ډکو وایه که نه چې په تا ځمکه خرڅه کړي او منګې د سرو پکې راوځي ماشاءالله ټوله شپه به خوب نه درځي منګې مې ومونده او لکه منګي سره به چورلکونه وي او تاویږې به هم واسره منګې مې ومونده هغه څه چلو کا هغه منګې یوړه چې چا په ځمکه خرڅه کړې وه وی ها دا واخله وی ما خو ځمکه هغې سره منګې خو مې نه دی اخیستې دا پیغمبر مبارک فرمایي د بني اسرائیلو قصه کوي سړی ورته څه کوي وی وروره چې ځمکه مې در باندې خرڅه کړه چې څه پکې و هغې سره مې خرڅه کړې او وی نه منګې پکې هغه وخت سره نه دی ویلې شوی یا خدای اوس په دې جګړه دی وایي منګې د سرو ستارې بل وي زما دی خیر پکې واچې دې زمانې نو څوک نو په دې جګړه کوې دې خوا که چې دله فیصله وکړم دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو پې وره چې پیشو پې وره چې کلب شي یو په یو لاس کې ونیوه خولې ته یې ور واچوله بله په بله خپه ونیوه خولې ته یې ور واچوله ویې ښه ده چې زه رالم ګنې لویه خونې خرابه به هم کړې وه چې ده ورسېده چې دې زمانې پکې څوک نو های دا سړک په غاړه چې د حکومت کوم دا دغه جوړ کړي دي که نه هغه څه ورته وایي هغه د خلکو د ودرېدو هغه د ناستې انتظارګاه د انتظارګاه نه ټول سیخونه خلکو تختو انتظارګاه خلکو ختمې کړې د حکومت زه په دې ډاګونو کې د خښتو څه څیزونه جوړ کړو چې دی کې به خلک ډیران غورځوي هغه ډیران سره هغه خښتې مخته لاړی عزم نشته های یاره زه یم چې مونږ به خدای له څه جواب ورکوو چې مونږ له کې څه پراته دي زمونږ له کې څه دي او هر سړی بل ته ګوته نیسي ځان نه یادوي بیا هر سړی نه کنه پلان کې او مسلې دې زړې کړې او ته ماته وې ستا نه خو زه ښه مسلمان یم اوس د پلان کې های په دې کار نه کېږي زه به د ټولو نه مخکې ویم چې زه ډېر ګناهګار یم زه به ټولو نه مخکې ویم او ته به هم دا به کبر به نه کوې غرور به نه کوې 2 جمعې تقریر مې پرې وکړه اوهو یاره واقعي سوچ سره به خبره اورې یاره دا خو ما کې که څه کوتاهی وي چې دا هغه وباسم او توبه وباسم معافي وغواړم د بیان مقصد دا دی ځان ته مورم تاسو ته ویم نو منګې یو وایي ستا دی ما ځمکه هر څه سره خرڅه کړې ده بل وایي نه او وخت سره منګي ذکر پکې نه دی راغلی منګې ستا دی لاړل یو قاضي صاحب لاغلی باندې فیصله کوله او منګې د ده دی وایي د ده دی د سرو زرو قاضي صاحب ډېر هوښیار و هلکه وایي ستا بچي شته وایي څه دي وایي زوی مې دی هغه یو ته وایي واده دې وله کړی دی وایي نه بل ته وایي ستا څه دي وایي زما لور ده ورکړی ده که نه وایي نه وایي بس دا راجینی به دې هلک ته واده کړو دواړه به کویده کړو او دا منګې په هغوی ولګوې د هغې د دواړو مهر شو دې ته امانت وایي دې ته امانت وایي دا اوس هم شته په ډېرو ملکونو کې شته
ډېرو اسلامي ممالکو کې شته نورې کمې به پکې ډېرې وي خو دا څیزونه پکې شته غلط شی نشي درکول بلکې په ډېرو انګریزانو ملکونو کې شته لیکن زموږ ملک مسلمانان زموږ د خپل پیغمبر په تعلیماتو عمل نشته پکار دی چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې شوی دین 100% عمل وکړو ټول په سلم کافه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله راغی مکه مکرمه ته ډېره د زړه د درد خبره ده چې کله هجرت کوو د مکې نه وتېده که نه د مکې نه زړه کې دا سوچ و چې خدایا بیا به زه راشم دې مکې ته او که به رانشم اوهو دا مکه او دا بیت الله او دا حجر اسود او دا زمزم او دا صفا او مروه او دا د ما د پلار نیکه کلی او دا خلپوس او د ابراهیم علیه السلام وطن بیا به راشم او که نه ډېر زیات پریشان و ډېر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ د غار ثور نه ووتو که نه او موږ تلو وی رسول الله مبارک تر څو د مکې کورونه ښکارېدل په شاشه به یې کتل سترګو مبارکونه اوښکې روانې ابوبکر بیا به دې مکې له راشو آها خدایا کم وطن دی او کم کلی دی او خلپوسې تېرې کړې دي ابوبکر بیا به راشو شاشه ته به کتل شاشه ته به کتل تر څو چې د مکې او حدیث کې راځي مینه به کې د مکې او د مدینې سره جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې ته نو ورغې د دې بیت الله چابیانې یو کس سره وی عثمان ابن طلحه ولا ورغې دروازې له عثمان کافر و عثمان یو خبره درته کوم پته زما نه لګي چې مکې نه زه چېرته کېدای شي وځم تاله راغلی م یو کار وکړه داسې ډېر په مینه ته یې ورته وویل د دواړو جهانو مبارک سر ده تاله راغلی م که لږه د بیت الله دا چابي دې راکړه او زه دا ور دروازه کوله وکړم داسې د شپې ټیم کې څوک بني او زه ورغلم یو 2 رکعته لمونځ مې پکې وکړ بیا زما پته نه لګي چې بیا به زه مکې ته راشم او که نه له باندې مې دا ډېر لوی ارمان دی چې بیت الله ته دننه شم لږه چابي راکړه د شپې به پکې 2 رکعته به وکړم څوک به تاله به چابیانې درکړم هغه نیک بخت کور ته لاړو چابیانې راواغېستې او حضور پاک ته هغه وی کړي اکۍ یې وی دا د چابیانې سره دي وی درکولی شم خو نه درکوم زه خپل کار کوم سپکه خبره نبی علیه السلام مبارک ډېر پریشانه شو سترګو مبارکونه اوښکې وګرځېدې عثمانه ما خو تا ته مینت وکړه تا دین جدا دی زما جدا دی خو دړه ارمان مې دی وی نه در کوم دا چابیانې نه در کوم وی ښه عثمانه واوره یو ورځ به درته اشاره کوم چې روړه وروړې به هغه به پورې وخندل دې وخت کې ځای نشته منتونه کې او دا غټې دعوې کې زه به یو ورځ به راشي چې ووته الله آیت نازل کړ والذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد مجاړه مخفه کېږه دې له به دې راولم که خیر انشاءالله او خدای ډېر په عزت راوست بیا نو چې مکه پته شوه په 8 هجري کې په 8 هجرۍ کې رمضان میاشت وه تقریبا نو رسول الله مبارک عثمان ته آواز کوي عثمان راشي دی یې راوسته ویې راوړه چابي وی چې هجرت مې کو درته مې څه ویلي تا خو ما پورې خندل چې دا وی کې نه مې ویلې درته اشاره درته کوم راوړې که نه او صیب راوړه چابي چابي ته یې واغېست دروازه یې کوله وکړه په بیت الله مبارک کې ښه صفا کبوتانو پکې هغې ته ویستل او 2 رکعته لمونځ یې پکې وکړه او چې سنګ بیت الله نه راوته قرآن کې الله آیت نازل کړ ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای حکم کوي چې دا چا امانت ته به واپس کې عثمان ته ویل تراشه عثمانه ما ته خو الله حکم وکړ چې دا چابي ستا د هم ستا متعلق یې راته ووي اشاره هم دغې ته ده ها دا چابي د خپله واپس وانه بل سړی وي رښتیا وایه ورکړی به یې ونه دا خو ستا نه ده دا خو تا له دې کافرو مشرکانو درکړی و ته یې مشر کړی وي او ما غوښته نه آینده له به چا به بل چا له به ورکړو لیکن الله وی ورکوله
دا د شی دی امانت دی تا سره ورکوله او رسول الله مبارک ورکوي او سوی ورته وی عثمان دا به تا سره او قیامت پورې به ستا په نوسو کې دا چلیږي ورسونه لویه خبره ده دې ته امانت وي واپس کې به او دې کې اشارت دې ته هم شو چې تعالی به خدای بچی نوسي درکوي قیامت پورې به د نسب مي او دا کنجي به هم تاسو په نسب کې چلیږي هغه وی دا الله رسول کلمه شهادت راته ښایه خدای مسلمان که د چا تا سره امانتي ځان سره ورکوه امانت کې به خیانت نه کوې او زما وروڼو یو خبره درته صرف کوم بیا بس کوم یو انسان د بل نه قرض پیسې غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله د پړه کې دا وي چې ما سره خو نشته او د پلانکي نه قرض حسنه غواړم او وی ورکوم بیا هغه وخت سره اړه کې دا نیتي ورکوم وی خدای به ول توفیق د خلاصې ورکای چې قرض اخلي او نیت دې چې ورکوم د خلاصو توفیق به خدای درکای او هغه وخت سره کړی دا نیتو چې ورګه دنه الم یو ځل کنه نو بیا به رانه پسترګو کې خیری نینی ډېر خلک هم داسې کوي قرضونه والی بیا نه ورکوي وی چې او دې ته ټکي ته وره داسې وړه خبره نه ده چې چا په دې نیت چا نه قرض واخیسته خوله پسته کې راکړه کنې او 100 روپۍ او 1000 روپۍ او 10,000 او 40,000 کور بیمار دی دا دی هغه په خپه شي ورګي او د دې لدی چې بیا نه ورکوم لدی چې بیا نه ورکوم دله به خدای د دې قرض د خلاصولو چلم توفیق ورنکي نو د قرض د خلاصولو توفیق څه معنا غریب بشي دی به خدای چری مالدار نه کی دی به ټول عمر دغه غریب او خوار وزار به ګرځي نو ډېر خلک یې دکاندار نه سودا والی نیت یې دی کله یو نه یو میاش کې بل نالی بل نالی هغه غریبانان خواران دکاندار سره غریب سره سي اب قرضونو کې لاړ شي ډېر خلک یې لکه راشه مال دا کار وکړه ها مال دا کریټ جوړ کا مال دا پیټه جوړې کا پیسې بدل درکم دا شیر ال راکا بیا بدل پیسې درکم بیا په ذکر بیا زور پسې ګرځ اور پس ماشین والا غریب دی تعالی پیټه جوړه غریب زره سره اړي موړي ده هغه خوار بشل 1,000 روپۍ چې پیدا کړی پاغي ولرګي والی تعالی پیټه به جوړي کی او بس ذکر بخت اوانو کوي ګرځاو پسې چاري بداسه نه کوي نیت بنا خراب او خیر ان شاء الله که چا نه قرض واغې کړه کې به سوچ کې چې دا به ورکوم نو خدای به داغه د خلاصوي توفیق درکړي کې خیر ان شاء الله ولدي نو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول خدای سره بټګی نه کوي خیانت بنه کوي دا الله احکامات به پورا کوي داغه چې کومه ذمہ داری د رب العالمین پورا وکوي او د پیغمبر مبارک د طرف نه چې کومه ذمہ داری دی پتا اب پورا کې کې خیانت بنه کوي وتخونوا اماناتکم علماء ویدام دا غلالان دی داخل دی په خپل امانتونو کې به خیانت نه کوي وې دې کې لار ونهړو دا غیلان دی کو وې دې کې اشاره دی تر چې خپل امانتونو کې خیانت داسې دی لکه خدای او رسول سره خیانت وانتم تعلمون خپويږي چې ټګي ګناه ده که تاسو سره سوکې ته خپکیږي کنه نو بل سره ولې کې تاسو سره سوک دوکه کې ته خپکیږي کنه نو ته بل سره ولې کې تابع سو ښه ټماټر خرڅ کی خپکیږي کنه ببل ول اسخا خرڅه تعالی سو په ودن شي کم در کی ته خپکیږي کنه او خپکیږم نو بل ول کم ورکه تعالی سو 2 نمبر شي در کی ته خپکیږي بل ول 2 نمبر شي ورکه ته چې افسر ته ودرېږي او تاسو را خو دې خو کې خپکیږي کنه نو چې ستا لاس کې او کار راغلی ته ول بل سره ظلم کې خیانت کې وانتم تعلمون خپويږي چې دا خشه نه دي او بیا کوي او دا څه د لپاره خلک د مال او د بچو د لپاره کې دا ټګي او دا دوکي وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه تاسو مالونه او تاسو بچی چې دي دا ګټه فتنه ده ازمایش ته ګوري وان الله عنده اجر عظیم دا خدای او د رسول خیانت مکوي او ټګي مکوي لوی اجر الله سره دی دنیا کې به خدای درکې آخرت کې به خدای درکې ان شاء الله د اخلاص نه دا کار خدای په خیر سره ورسي دا د خدای جمعات دې زمونږ نه دی دا الله کور دی موږ څوکیداران یو مدرسه د الله ده سبب موږ نه یو دا به یي خدای د قرآن خدمت په پکې کېږي جمعې مونځ به کېږي دعا وکړي چې چا غازی به خلی دی چا پکې پیسې ورکړي څوک ورکوي الله ټول دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ ورکړي
ډېرو دوستانو لږ خپل وس مناسب هر چا تعاون وکړو او کوي الحمدلله الله یې د هغې اجرونه په دواړه جهانه ورکړي. یو دوست یې زمونږ سید الرحمن صاحب نوم دی، هغه د بعضې دوستانو نه پیسې راغونډې کړې او زه یې خپلې کړلې او نن یې راولېږلې مدرسې دپاره. هغه بې ښځه بیماره دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي، روغ صحت ورکړي. او خدای پاک د هغه سره د خپلو دوستانو چې چا هم هغه پیسې د جومات دپاره ورکړي دي مدرسې دپاره، الله دې د هغې اجر په دواړه جهانه ورکړي. خدای دې د بیمارو آفاتو پریشانو نه په امن کې وساتي. چې چا هم دلته کې زموږ دې مدرسې جومات زه نومونه ځکه نه علم چې د ریا کې بیا راځي نوم اخیستل راته مناسب نه ښکاري، خو چې چا هم زموږ د جومات سره د مدرسې سره تعاون کړی دی او چا پیسې را لېږلې دي او چا د نقد صادر کې اچولې دي، الله دا تا سره دي ته یې وینې، خدای د هغې اجرونه دوی له په دواړه جهانه ورکړي او ته خوشحالۍ د دواړو جهانو نصیب کړي او ته د پریشانو آفتونو مصیبتونو نه په امن کې وساتې. او تا ته هغه خلق معلوم دی الله او د هغې دعاګانې حاجتونه هم درته معلومې دي، خدای دعاګانې هم قبول کړي او حاجتونه هم پوره کړي. زموږ یو دوست دی ګوهر صاحب نوم یې دی، په ریاض کې دی، پلار یې ناجوړه دی او په هسپتال کې پروت دی، هغه ته دعا وکړي چې الله وله شفا ورکړي او روغ صحت یې نصیب کړي. ډېر مسافر دي په بار ملکونو کې زموږ دا بیانونه اوري او دعاګانې غواړي، الله دې دعاګانې قبول کړي، الله دې حاجتونه پوره کړي. کم مسلمانان چې د لرې لرې ځای نه راځي او ځای بل ځای نه او دا دې زموږ د جومات بیان اورېدو له خدای په یو قدم اجر ورکړي او خدای حاضره جمع ټولو وبخي او پروردګاره د ټولو چې دوی کې کورونو کې بیماران د روغ صحتونو او شفا ورکړي او ټول د پریشانو د دواړو جهانو نه په امن کې وساتي. او د دې محلې د خلکو ته دعا وکړئ، د محلې زموږ دا ګرد و نوا چې څومره د دې میلمنو خدمت کوي، الله تعالی دنیا او د آخر خوشحالۍ ورکړي، برکتونه ورکړي. دا ځای چې بخلې د خدای ته قبول کړي، دغې خویندو لا د خور لا د هغې بدلې په دواړه جهانه ورکړي، مور او پلار یې وبخي، ټول خاندان یې وبخي او برکتونه پرې نازل کړي. او پروردګاره تا ته مو سوال دی چې ته د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي. موږ خو د چا نه چندې غواړو نه له چا نه سوال کوو، بس دغه جومات صادر ګرځي او چېرته زما بیان څوک واوري نو څه پیسې راولېږي نو باقي دا ستا کور دی او په دې لږه خرچه نه کېږي، ډېره زیاتې پیسې پرې لګي. ځکه موږ دې کې پوره نیت دی چې دا موږ بره پې اوچت چت واچو، ښه اوچت چې دا د جومات سره موږ بره شامل کړو چې جمعې مونځ پکې بیا کېږي، نو دا ډېرې پیسې غواړي. الله ته د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي، خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي. زموږ یو دوست یو قاري صاحب د حیات آباد نه هره ورځ راځي دلته منزله، لږ بیمار دی، دعا وکړي چې الله شفا ورکړي، ته پریشانۍ دی هغه په الله په خوشحالو بدلې کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم